د سپین مخپالی دو دی فرشتي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو یقینا تاسو سره زه ډیر وخت پس اکثر ملاویږم او د هغې وجه داره چې زمونږ د مدرسې او د جومات مصروفیات وي. به هر حال زه به نن انشاءالله د نن نه پس دا ویډیوګانې چې کومې تاسو سره مخې ته راځي دا به انشاءالله د لوی اختر د متعلق وي. نو د لوی اختر هغه مسائل او فضایل به زه تاسو سره بیانوم. نو ستاسو خدمت کې گزارش دی چې دا ویډیوګانې مخکې هم شیر کوئ او زده کړه ته هم کوئ او په دې باندې عمل هم کوئ. زمونږ مقصد د ویډیوګانو هم دغه د محترمو چې موږ په عمل وکړو. د ټولو نه اول خبره ده چې د غټ اختر په ورځ باندې قرباني کول د دې انتهایی ډیر لوی فضیلت دی. محترمو دا د پیغمبرانو سنت خو اسیم دی، د هغه طریقې کار خو اسیم دی، د هغې نه هټ کر د دې دومره فضیلت راغلی، دومره فضایل راغلی دي. لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې د لوی اختر په ورځ باندې الله تعالی ته ما سوا د قربانۍ یعنی د ذبح نه علاوه بل هیڅ قسم عمل هغه ډیر محبوب نه دی. هغه چې محبوب عمل او خوخترین عمل هغه صرف او صرف قرباني کول دي. نو چاله چې الله تعالی وس دس ورکړه وي نو هغه له پکار دی چې قرباني وکړي. دغه رنګ یو بل حدیث مبارک کې راځي، یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قرباني هغه ساروي هغه وینا زمکې ته یو قطره لا نوي تلی چې د هغې نه وړاندې د هغه سړي چې چا قرباني کړي وي د هغه ټول ګناهونه الله تعالی معاف کوي. دومره لوی فضیلت چې یو مثال د یو قطرې وینې نه وړاندې د سړي ګناهونه معاف کیږي. بل حدیث مبارک کې داسې راځي چې د قیامت په ورځ به په تله د میزان کې د هغه انسان چې قرباني کړي وي د هغه د قرباني د ساروي ویښته هډوکي غوښه وینې د هغه چې کوم هغه فضول سیزونه وي متیازي مثال د هر څه په تله د میزان کې تللی کیږي او د انسان هغه عمل نامه به پې وزنداره کیږي. نو یقینا د دې قربانۍ ډېر لوی فضیلت دی. نو چاله چې الله تعالی وس دس ورکړی وي زه به بله ویډیو کې د دې هغه نصاب تاسو سره انشاءالله ذکر کوم. نو کوشش وکړئ چې یو سړی هم د قربانۍ نه بغیر پاتې نشي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.